د بېنظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي او اخرنۍ مرحله چې ده هغه هم د روپو شروع شوه. نو ځینې کسان وایي زموږ کارډونه چې دي دا بلاک شوي دي، ځینې کسان وایي موږ ته اهل لیکلی دی او روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو اوس چې کومې روپۍ شروع شوي دي نو دا په ټول ملک کې شروع شوي دي. که کومو کسانو خپلې روپۍ نه یې راغستې نو اول نمبر خو تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. کم کسان چې وایي زموږ کارډونه بلاک شوي دي نو کارډونه چې دي هغه ستاسو د غلطۍ د وجې نه چې دی دا بلاک شوي دي، ځکه چې تاسو زموږ ویډیو چې دی هغه پوره نه ګورئ. موږ درته په هر ویډیو کې ویلو چې دا پلانې کار چې دی دا تاسو وکئ، خو تاسو به هغه کار چې دی دا منع کوو. نو د دې د وجې نه ستاسو دغه کارډونه چې دي دا بلاک شو. چې تاسو په ټایم باندې اندراج کړی وی نو ځینې کسانو د دغه د وجې نه کارډونه بلاک شوي دي چې هغو په ټایم باندې اندراج نه دی کړی نو د هغو هغه روپۍ چې دي دا بلاک شوي. اوس چې تاسو اندراج وکئ نو لکه د نوي کسانو په شانتې به انتظار کوئ او څو قسطه چې دی هغه به تاسو ته نه میلاویږي. په دې کې ځینې کسان وایي موږ اندراج کړی دی. نو که تاسو اندراج کړی دی نو ستاسو سکور چې دی هغه د 32 نه په پورته ختلی دی. تاسو به صبر کوئ. هلته کې په 81 71 چې کله تاسو خپل سټیټس وګورئ نو تاسو ته هلته کې یو تاریخ درکړی. په هغه تاریخ باندې چې دی تاسو به ځئ نو د هغې نه وروسته به تاسو ته دغه رجسټریشن چې دی دا به تاسو کوئ. نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته روپۍ میلاویږي. نو په هغې کې کم از کم چې دی کال لګي چې کله تاسو رجسټریشن او هغه سره کیږي نو په هغې کې کم وخت چې دی هغه هم کال لګي چې په کم تاریخ تاسو رجسټریشن وکړو هغو ته ریکارډ ځي او بیا قسط شروع کیږي او تاسو ته روپۍ میلاویږي. نو په هغې کې به خو ځینې کسانو ته 2026 ښوولی دی نو په هغې کې باندې 3 میاشتو پکې دا پاتې ده، په هغې کې ولهم ځینې میاشتې ورکړي. نو کال خو دغه تاسو ته پاتې دی نو 2 کاله پکې لګي. نو چې 2 کاله پکې لګي نو 2 کاله پس چې دی تاسو ته به دغه روپۍ میلاوي. ځینې کسان وایي موږ ته اهل لیکلی دي. نو کومو کسانو ته چې اهل لیکلی دي نو 20 روپۍ چې دي دا په ټول ملک کې شروع شوي دي. اخرنۍ مرحله چې دا هغه هم د دې شروع شوي ده. تاسو لاړ شئ او د خپلو روپو معلومات وکئ. د خپلو روپو معلومات وکئ چې ستاسو روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي. که نه یې راغلي په دې قسط کې تاسو ته میلاو نه شوې نو په راتلونکي قسط کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. دا هر 3 میاشتې پس میلاویږي. خو د حکومت پکې لږ بدلي چې دی دا راوستې ده نور به تاسو ته 3 میاشتې پس چې دی دا روپۍ به میلاویږي. نو اوس د خپلو روپو چې دی معلومات وکړئ. اوس دې ځل دا قسط چې دی دا تاسو ته په دوکانونو کې میلاویږي. بل لا زموږ د یوټیوب چینل چې دی هغه ځان سره یو ځای کوئ. که کم کسان په فیسبوک ګوري په ټیک ټاک ګوري نو مظلومیار سپیک چې دی دا ځان سره یو ځای کوئ چې په ټایم سره تاسو د نوي اپډیټ نه چې دی دا تاسو خبرېږئ. که ستاسو سره هغه یو ځای نه وي نو زموږ په قسمه قسم پیجونو باندې چې دی دا اپلوډ کېږي نو ځینې کسان ته نوي اپډیټ چې دی هغه په ټایم سره نه وررسي. نو مظلومیات سپیک چې دی دا ځان سره لازم یو ځای کوئ.